بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. دا ټایم کې زه ولاړ ما د کولاډیر په چوک کې په غنی خان روډ باندې او دا مشال دود فروش چې کوم دی نو دی یو ډیر احسن اقدام وکړو او زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې ما وکتل نو زما زړه غوښتل چې زه د خپلو ناظرینو سره هم د دې دا جذبه دا شیر کوم او زه دې اپریشیټ کوم او تاسو هم اپریشیټ کړئ چې دا مشال پیو والا دی نو 110 روپے د پیو ریټو او دی نن چې کم دی نو ماته دوه درې ملګرو وینا وکړله رنګ راته وکړو چې راشه او په کولاډر کې داسې خلک هم شته د محب وطن او زړه سواندي خلک چې دا مشال دود فروش او دا په کولاډر چوک کې دی نو زه د 110 روپو نه ریټ چې کم دی 70 روپے کیلو ته راوستو نو ګرانو کتونکو دا یو ډیره زبردست اقدام دی د ده سره چې ما خبرې وکړې ما دې تپوس کوم دا څه وجه ده تاسو دا ریټ کم کو د دې اصل حقایق څه دي نو دوی ما ته وویل چې څنګه زموږ د ملک ډېر زیات خلک چې کم دي بېروزګاره شوي دي یا روزګارونه کمزوري شوي دي نو موږ په دې وجه باندې د خپلو کلاینټ سره خبرې وکړلې چې یاره موږ دا ریټ کم کو چې ځکه د غریبانان خلک کم بېروزګاره دي بېوسه دغه شان په کورونو کې ناست یا د چا روزګار کمزوري دي نو موږ به د هغې دپاره ریټ کم کو نو په دې وجه باندې چې کم دی دا مشال خان دود فروش چې کم دی دا په کولاډر کې په غنی خان روډ باندې دی کولاډر چوک باندې نو دی دا ریټ کم کو نو د 110 روپو نه 70 روپو ته راوستو نو ډېره زبردست اقدام دی ډېره زبردسته خبره ده نو ګرانو کتونکو نو د دې حوصلې ته زه سلام کوم او زه اپریشیټ کوم داسې خلک او تاسو هم دغه شان چې د چا په علاقه کې داسې خلک وي هغه اپریشیټ کړئ او دا ویډیو ما ته زما په نمبر باندې واتساپ کې دا زه د خپل پیج نه چلوم او خپل ګرانو کتونکو ته زه ویم چې په دې باندې کمنټس وکړئ او دا شیر کې چې داسې خلک هم محب وطن خلک په دنیا کې شته زموږ په ملک کې شته په پښتونستان کې شته په خیبر پښتونخوا کې چې هغې دونه محب وطن خلک دي چې د خپلو کلاینټس دپاره د خپلو خلکو دپاره ریټ چې کم دی د 110 روپو نه 70 روپو ته راوستو دا ګورې ګرانو کتونکو دود فی لیټر 70 روپے او دا د کولاډر کې په غنی خان روډ باندې دا دکان دی او زه خپل انتظامیه ته هم یم چې داسې ښکلي خلک تاسو سره شته څنګه چې تاسو د ملک په خدماتو کې لګیا یا پیش یې نو دا د کولاډر کې هم داسې خلک شته داسې ځوانان شته او یو جهان مننه زه د دې کوم او ګرانو کتونکو زه تاسو ته هم ریکویسټ کوم چې د دې لپاره دعاګانې غواړئ د دې ټول ملک لپاره دعاګانې غواړئ چې الله تعالی زموږ د وبا ختمه کړي څنګه چې دوی د ملک په دې سختو حالاتو کې د دومره ښکلې فیصلې وکړې دغه شان زما د نورو کاروباري حضراتو نه هم توقع ده چې هغې هم دغه شان وکړي عابد جان آفیشل چرسده